عزتمنو په باجوړ کې قاری محمد الیاس چا ډېر سخت بې دردۍ سره قتل کړی. عزتمنو چې د 14 پرچه ورکړه، د پرچې نه بهر چې راووتو نو عزتمنو دغه نامعلومه کسانو ته بهر ولاړو، فایرنګ پرې وکړو. د فایرنګ په دوران کې عزتمنو د په سینه باندې ولګېدلو او مړه شولو، چې د هغې نه بعد عزتمنو د ده لاش د سړک د پاسه کېښودلی شو او عوام د انصاف غوښتنه وکړه. مینهواله اوس ویل کېږي چې د قاری محمد الیاس شهید قاتلان گرفتار شول، چې موږ د هغه مور او پلار او ورونو سره چې رابطه وکړه نو موږ ته په هغوی په جواب کې داسې خبره وکړه. راځئ مینهوالو چې د دې نه مخکې زه تاسو ته یوه یادګینه وکړم. تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. د هغه ښځه او مور او پلار په جواب کې داسې خبرې راته وکړې، ویې ویلې چې تر اوسه پورې خو قاتلان نه دي ګرفتار شوي. حکومت ته یعنې پولیسو موږ ته دا راکړي دي چې په 10 ورځو کې به دننه موږ ستاسو قاتلان ګرفتار کړو. عزتمنو د محمد الیاس پلار په جواب کې هم دا خبره مه کوه، که چېرې په 10 ورځو کې دغه قاتلان ګرفتار نه شول نو هغه خلکو بیا یې وایي بار موږ سره رابطې ساتي. د کلو خلکو وایي چې که چېرې ګرفتار نه شو نو دغه روډ به بیا موږ دوباره بیا بندوو او دې ځل به هېڅکله بیا دغه روډ نه کولاوي، ځکه چې دا یو قاری محمد الیاس نه دی چې دغه شانتې بې ګناه قتل کېږي. د دې نه مخکې عزتمنو محمد زاده هم چا دغه شانتې بې دردۍ سره قتل کړی و چې هغه قاتلان ګرفتار شي. د دکې د وجې نه چې هغه د سخاکوټ خلکو بار به احتجاج کولو. عزتمنو چې دوی کې احتجاج کړی دی، دوباره بیا چې اواز هم لا نه دی اوچت کړی. د دکې د وجې نه چې ټول د دکې په تمه باندې ناست دي چې 10 ورځې کې به دننه قاری محمد الیاس قاتلان به ګرفتار بشي او هغوی ته به سزا به میلاو بشي. مینهوالو زموږ د سره تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ووایي.